خپل بچو لپاره ورکول لپاره خلک چې دی هغه حیران دي چې دا به څنګه پوره کوو د پاسه پې ټیکسونه د پاسه پې د بیلونه د پاسه پې نور د رس طرزه کوم ګرانۍ کې چې اضافه کېږي نن اوس ما اخبار کې کتلو یو 17% ته ګراني ورسېده او دا اندازې دي د معاشي ماهرینو چې د سپتمبر کې به دا نور بم تقریبا 10-15% باندې کې اضافه کېږي هغوی نه چې تپوس کوو چې نه هر څه به ټیک شي اوسه پورې خو داسې څه ښکاره نه شو د IMF سره چې دوی کوم شرایط ایښي دي زما خیال هغه نه د پوره کېدو والے شرایط دي او دې سره به نور هم د خلکو په مشکلاتو کې اضافه کېږي نو موږ په دې نه پوهېږو چې دا څه پلانینګ دی او دې کې به دوی څنګه د خلک د مشکل حالاتو نه به وباسي به ځکه چې د دې په نتیجه کې چې کم ګروث ریټ یې سره ساتلی دی 2% یا 3% نو د دې په نتیجه کې خو نورې کارخانې بندېږي به روزګار کې به نور کمې به راځي به نو دا به څنګه به دا سلسله به چلي دا دغه نه ښکاري دوی په معاشي دغه باندې مکمل طور باندې ناکامه شوي کشمیر حوالې سره ډېرې کوېسچن دي چې کشمیر حوالې سره زموږ پاکستان ته ډېر سپکو نه کتلی شو ګورئ جي د خارجه پالیسۍ په حوالې سره که وګورئ نو ملي پالیسي اوس پرې واضح او خاص کر اوس د کشمیر په حوالې سره دا محسوس کېږي لګیا دي چې چونکې موږ خارجه پالیسي زموږ کمزوري وه نو دا واقعات وشو که د امریکې دورې نه پس ته رالو نو دلته خو صرف کرکٹ یاد ही नो जरूर इस तरह मुझे लग रहा है कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया